الرحیم مونس محترم بار بار ورتویم چې په مسله باندې بحث وکا اعاده الروح زما استا مسله نه ده. مونس محترم دا استا کتاب دی مونس محترم المسلک المنصور فی احوال من فی القبور. مونس محترم دا د خزریات بکروی سیب چې ستاسو ترجمان دی چې ستاسو مناظر دی مونس لیکي صوفیا کې نزدیک عذاب و ثواب قبر برزخی روح کو جسم مثالی کے ساتھ ہوتا ہے کہ عنصری کو مولوی صاحب زمان خبر ہو کتاب استاد نقص خواہ مولوی صاحب دی سلور آخر کی سوائی لگ زمان ٹیم دے کرنا دی سلور وانا کی آخر زمان مولوی صاحب زبس مولوی صاحب عذاب قبر نمنکری ہے آیت النبی نمنکری ہے مولوی صاحب وزب دلائل در تشورکم غکشا مولوی صاحب زمان سر مولوی صاحب محترم گورا حاشیت القونوی مولوی صاحب محترم دی دلتا کی لأن المقصود اثبات الحیات الحقیقیت لهم مولوی صاحب محترم دی دلتا مولوی صاحب محترم حیات حقیقی ذکر کردی مولوی صاحب محترم سنگ مولوی صاحب دا تفسیر دے مولوی صاحب اولنی دلیل باندې حواله ده مفسر قول دی مناسب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يموت اولنی دلیل دی مناسب جواب شیخ دلیل کې نه مناسب قرآن زبردست پیغمبر مناسب ته زما خبره وره مناسب دا زما سره تفسير الاكليل مناسب محترم دي التريكي فذهب كثير من السلف الى انها حياه حقيقيه بالروح والجسد سوي حياه بالحقيقيه بالروح والجسد مناسب محترم دا حياه حقيقي دي جسد دا پاره دي برزخي دي مناسب جسد دا پاره مناسب حاشية الجمل مولوی محترم دی دلته لیکي ان حياتهم بالجسد وان لم تشاهد دا حيات جسد د پاره دی مولوی اگر که تاسو نشئ لیدلی اگر چې نه پوهیږئ مولوی دا څه د پاره دی د جسد د پاره یو دلیل یو دعوا ضعیف وخایه مولوی دی خو ګوره قرآن آیت وخایه حدیث وخایه ضعیف حدیث وخایه منګړت وخایه موضوعی وخایه مولوی محترم چې هغې کې د حیات جسدی نه انکار شوی وي حیات برزخی د جسد نه د دې انکار شوی مولوی صاحب دا راته وخایه دا ما سره مولوی محترم اللباب تفسیر اللباب فی علوم الکتاب مولوی محترم دی دلته فصل منعقد مولوی صاحب غول فصل لیکلی دی مولوی صاحب په دې کې مولوی صاحب جلد نمبر 3 او په صفحه نمبر 78 کې مولوی محترم انهم فی القبر احیاء مولوی محترم دیکھو ما ته متوجه شه مولوی صاحب لږ وګوره دیکھو دا کتاب دا خو د دیوبندي مولانا دی دا تفسیر صحیح ده دوی دلته لیکلی دی مولوی صاحب محترم انهم فی القبر احیاء مولوی صاحب دوی ژوندي دي په دغه قبر کې وس آیا په دغه قبر کې روح وي او که جسد وي که چېرته جسد وي دا به ژوندي وي او که قبر کې روح مني بیا زما دا وثابته شو مولوی صاحب محترم ماشاءالله مولوی محترم دا زما سره تفسیر ابن کثیر دی دلته لیکي مولوی محترم ان الشهداء فی برزخ احیاء یرزقون دغه شهدا د په برزخ کې ژوندي دي یرزقون دی رزقونه کوي دی خوراک کوي او دا خوراک د روح نه کوي مولوی محترم بلکې دا جسم کوي مولوی محترم مولوی ما ته متوجه شه یو تفسیر راته وخایه اردو رسالې دې راوړی دی دا زما سره محترم مولوی صاحب تفسیر روح البیان روح البیان 9 نمبر تفسیر دی مولوی صاحب محترم جلد نمبر 1 او په صفحه نمبر 259 کې مولوی صاحب دی لیکي فالشهداء احياء بالحياه البرزخيه دغه شهدا د ژوندۍ دي په حیات برزخی سره مناسب دا نهم نمبر تفسیر مې درته پیش کوم مناسب چرته یو تفسیر راته وخایا چرته یو حدیث راته وخایا د قران یو آیات راته وخایا اے مناسب قسم نشي خودل حدیث دسی بر علی صلوات و سلام ته بالکل صحیح اسناد سره هغه نشي خودل لک ضعیف وخایا که ضعیف نشي خودل منګړه راته وخایا مناسب په دیوبندی پرېږده
پنځپیري پرېږده د شیعاګانو نه دا راته ثابت کا د کافرانو نه دا ثابت کا د یهودیانو نه ثابت کا چې هغوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه جسد باندې حیات برزخي نفي کړې وي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره حیات نه مني. مولوي صاحب مسلمانان پرېږده د یو کافر کتاب اول راته وښایه چې هغوی ویلي مولوي صاحب چې نبي علیه الصلاة والسلام دغه جسدي عنصري چې کم په دغه قبر کې موجود دی چې دا مړ دی په حیات برزخي سره. مولوي صاحب چې مړ وي په حیات برزخي سره. باقي حوالجات اردو کتابونه ما ته مه پیش کوه. مولوي صاحب محترم تفسیر کمالین مولوی صاحب محترم دی دلته لیکلی دی. مولوی صاحب صفحه نمبر 147 کی وہی مولوی صاحب شہید کی نسبت مردہ کا لفظ استعمال کرنا صحیح اور جائز ہے. دا شہید پر بارکی دا مڑی لفظ استعمال ہوتا خوب جائز ہوئی مگر اس کی موت دوسرے عام مردوں کی طرح نہیں سمجھی. مولوی صاحب محترم دا شہید مرگ دا بدا عام مرد پشاندی نوی کیونکہ رائے حق میں موت نہیں ہوتی وہ تو سراسر زندگی اور جاویدگی ہے. مولوی صاحب دلته لیکلی دی چې دغه الله تعالی دغه لار کې دغه مرګ دا مرګ نه دی بلکې دا همیشوالی د ژوند دی. مولوی صاحب یو حواله راته داسې پیش کړه. مولوی صاحب زه درته بار بار په اردو کې هم په عربي کې هم د حیات لفظ په تفسیر کې هم خایم د زندگی لفظ په اردو تفاسیر کې درته خایم. مولوی صاحب ته ماته صرف د موت لفظ د یو تفسیر نه وخایه زه به در سره منم. مولوی صاحب چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه جسد په دغه قبر کې حالت په حیات برزخي سره ژوندی نه دی دا راته وښایه زه تاسو سره منم. د مسلمان نه د کفارو د کتابونو نه پیش کا. بل مولوی صاحب محترم دا زما سره ذخیرة الجنان مولوی صاحب دی دلته لیکلي دی په صفحه نمبر 62 کې. مولوی صاحب دی دلته لیکي اور ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور ان کے بارے میں مت کہو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہے. دا هغه چا په باره کې مه وایي د الله په لار کې چې شهید کړی شوی دی قتل کړی شوی دی چې هغه مړه دی بلکې اور قتل او وایي مولوي صاحب هغې په باره کې دا مه وایي چې دا مړه دی. اور قتل جسدي عنصري ہے دغه قتل ورود دا په جسدي عنصري شوی ده یہی جسم ہے دغه جسم اور زندہ بھی یہی جسم ہے. مولوي صاحب اور ژوندی هم دغه جسم دی. مولوي صاحب بل احیاء بلکې هر هغه جسم ژوندی په چا باندې چې دغه گزار شوی دی دغه ویډیو به عام خلک هم ګوري دوی ته هم وایم. مولوي صاحب مسلمان بیا درته وایم دیوبندي پرېږده پنجپیري نه پیش کا. پنجپیري مولوي صاحب دی خو وګوره زه دیوبندي یم ما خو تاسې هم نه منې. پنجپیري د کتاب نه ثابت کا چې دغه قتل دا په دغه روح باندې راځي. مولوي صاحب قتل پرو باندې مولوي صاحب نحو سر به دي ویلي. مولوي صاحب هدایت النحو نحومیر دا به دي ویلي. مولوي صاحب لپاره راځي. مولوي صاحب استدراک مولوي صاحب محترم دا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. مولوي صاحب محترم لكن لما قبل مولوي صاحب ما ته متوجه شه. مولوي صاحب دغه ما تاسو که د خنداګانو خو بیخي تاسو وختي مې کلنډرانو مولوي صاحب زما یو ملګري در پسې خندا نه کوي. کیمره ورته تاو کوي. مولوي صاحب تاسو به کې مشران دي کنه دې چې کوم دا ترس دی کنه یقین دا خو د علماو نه لکه دې څه داسې او داسې تا خو هغسې نوم یې نشم یادولی هلکه مولوي صاحب لږ صبر وکړه ته څه وایي. دا کیمره ورته تاو کړه دغه مایک وباسه کیمره ورته تاو کړه کیمره ورته تاو کړه همت درکې وي غیرت درکې وي جرأت درکې وي را مخې ته دا شاګرد دی بس دا پرېږده دا شاګرد پرېږده راته یو 2 منټه پرېږده. مولوي صاحب که همت درکې وي مولوي صاحب که همت درکې وي مولوي صاحب که اهل سنت والجماعت کې داخل وي د ځان ته پکا مؤمن وایي را مخې ته شه کنې په دې باندې اتفاق وکړه ولې دې خبرې کوي زما کم یو ملګری خبرې کوي کم یو کړي
د بکواس بچیا د بکواس لفظ مې استعمال ما درته استعمال کړی دی ته چې بکواس راته وایې زه بیا درته سخت لفظ استعمال کوم بار بار مولوي صاحب مونږ په شرایطو کې لیکلو چې داسې الفاظ به نه استعمالوو مولوي صاحب مونږ دا په شرایطو کې ویلو چې بد اخلاقي به نه کوو مولوي صاحب کم خلک چې نه مولوي صاحب محترم ته ځان ته دیوبندي وایي مولوي صاحب دا مفتي شفیع صاحب رحم الله په معارف القرآن کې لیکي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دی بارک دی کی مولوی صاحب نہ کہو عام مردوں کی طرح چاغی تو عام مری پسند ما ہے بلکہ وہ لوگ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ جوندی نے مگر تاسو پدیما نہ پوئے گئے کہ کس طرح کی زندگی ہے وہاں کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے مولوی صاحب محترم دیوائی اس حیات کے ادراک کے لیے یہ حواس کافی نہیں ہے مولوی صاحب انبیاء علیہ السلام پخپل قبرونو کی جوندی دی لیکن ما او تا ته پته نه لګي پته ولې نه لګي چې زما او ستا عقل داغي ادراک نشي کولی مولوی صاحب محترم دا مفتی شفیع صاحب د مولوی صاحب مونږه هر خبرې چې کوو د کتاب نه به کوو دغه شان د تفسیر نه عبارت ووایه ستا نمبر چې راشي ته کله یو اردو رساله پیش کړې بل اردو رساله پیش کړې تفسیر دې چېرته ونوایي مولوي صاحب دا زما سره معالم العرفان دی مولوي صاحب محترم تفسیر دی او دا زما سره 15 تفسیر دی مولوي صاحب محترم دی دلته مولوی صاحب دیکھو گورا یہ دلتا لکھلے دے دغا آیت لاندے مگر شہید کو اگلے جہاں میں اعلیٰ ترین زندگی حاصل ہوتی ہے مولوی صاحب دا شہید دنیاوی جون ختم شی لیکن برزخی اعلیٰ ورطا ملاو شی مولوی صاحب نحمد الله وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اخر کې دا کم د معرفت القرآن حواله پیش کړه ولا تقول لمن يقتل سرا دغه عین عبارت زمون غوايو استانه درته چې حیات دنیاوی پیش دیکھو حیات برزخی زما د دغه تایید ده ځان بتایید کې حواله ورکړه پتا ته دا پتن نه چې زما سے پار لګیږي ځان د پار لګیږي خزه خیر هغه ته ګنا نه کوم بل بالحقیقیه الګ بالحقیقیه د مریسب استاد توجه شته مریسب بالحقیقیه ده بالحقیقیه ده بیا دی وای جمل دا تاسو نه غلطي واسه ما دا ته مشته خاطر بره دا جمل او جمال کې فرق نشته معرف لسرګه معرف دا استان عقل کومه بیا معرف ته معرف زپری دغه غلطه نه پریده خو خبره دی وکړه د دې ذکر چې ولا تقول مقتل چې کوم آیت تا پیش کړل کنه مونږ اسلام د دین افسر استدلال صحیح کیږي نه ځکه د دې مراد د ژوند د شهدا مبارک دي شهدا او ژوند تفسیر مسلم شریف کې نبی اسلام کړی دی شهدا او ژوند مراد دي آیت نه مراد نه چې د قبر کې ژوند دي مراد د جنت کې ژوند دي چې کله شهدا په جنت کې ژوند دي انبیا په طریقه ولا په جنت کې دي دا زما دلیل او روایت مخکې دلیل دوشو او ان شاء الله ست نور مدد دلایل دا زما دي ستانه دي او دا کوم حواله دا زما لپاره ولګي ها اگر رسول الله صلی واجب خبره بل وکړه تر کوم مفردات مراغب مولوی سے وای یو ناشنا خبره نه علم راغی ویلګه قتل جسم کا روح جسم قتل کا روح قتل جسم چنانچه زندہ بھی جسم دا مفردات امام راغب دے قتل اصل القتل ازاله الروح عن الجسد كالموت دے قتل لا رقص ورته اوس په خپل سره خو ما ته چې دا علماء عادت نه دي مفتي صاحب محترم مشر سره خو څه نه ده پریږه ځه خبره مګو اټیم ځای کیږي دی وای اصل قتل اصل معنی دا چې ازاله الروح عن الجسد لګيږي مولوی صاحب دا جسم مقتول نه جسم مجروح قتل ولګيږي روح د جسم نه جدا شي دا مفردات امام راغب وګوره قتل او جرح معنی نه درځي متکلم اسلامي اخر رستو اگر تمہیں استاد آیت باندھی تفسیر القرآن بالقرآن کوما آیت نمبر 1 كان بيقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات لسورغا مسلم شریف حدیث خدا صحیح مختاری ولا تقول لمن يقتل جماعه بٹن کی خبر بولے گا یار ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون عد پیش کړه سیدا ذم چې دغه مراد ولكن لا تشعرون دا متشابهاتنا تفسیر په ال عمران کې عند ربهم يرزقون عند ظرف مبهم یا الله تقوارت کې موجود شهدا کم ذکر دي عند تفسیر قران د شهید د حیات دریزن کی تفسیر کړي سورۃ یاسین کې الله وایي د کله چې حبیب نجار شهید شو قیل ادخل الجنه هغه دا جنت کې داخل شه تفسیر عثماني
पता कि इधर शहादत वाकई उधर हुक्म मिला फौरन दहशत में दाखिल हो जा और बिया मदारिक फलम्मा दखलहु कल दाखिल से जन्नत था और बारह की बिया तफसीर रहमान हुई अम्मा दुखुलहु हर चीज दुखूल नबी हबीब नजार दे दादी दुखूल रूही अल जन्नता दादा के रूह दुखूल जन्नता दादी हम आयत बशहदा व हयात बंद कुरान देम या अय्यतुहा नफ्स अल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती भी आयत को शहदा व नफ्स अफसना मुतमइन्ना दी कना दी दी नबी फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती और शहीद पे जन्नत की अंबिया बतरक औला ब जन्नत की इस्ताद आयत जिस का दाम जमा दलील तदरीयत ने तफसीर दाम जमा दलील मुस्लिम शरीफ रिवायत दाम जमा दलील ताव तबूर इस नदी पेश करी और दावाले दे तलक में तवज्जो होगा दाता है कि वाला तकुल नहीं युक्त मुझे से जवाब ने कि हां मुतकल्लिम दाले दा वाला तकुल दा नहीं दा किस्म तसव्वुर ना नफ्स इस्तिदलाल सही ने दे जवाब बताओगे तो जवाब ना कहता है मुनाजरा तास हदीस रहा और कदीम यकीन ना राजी दा तफसीर उस्मानी दा इधर शहादत वाक़ई हुई उधर से हुक्म मिला फौरन दहशत में दाखिल हो जा नूरा से टाइम खराब हो रहा है बात का कोई शख्स इल्म फजल में कितना ही फाइक क्यों ना हो सहाबा से नहीं बढ़ सकता और जब ये उसूल है कि कौल सहाबी भी अगर हदीस रसूल के मुआरिज हो तो हदीस के मुकाबला में इस कौल को छोड़ दिया जाता है तो सोचे जिस हदीस के खिलाफ सहाबा की बात न सुनी जाती हो तो उनके खिलाफ बाद में किसी बुजुर्ग की बात कैसे सुनाई जा सकती है बुजुर्गान खबर है कि सही हदीस मुकाबला की सहाबी कौल हुज्जत न दे सरफराज खान सफदर से इत्माम अल बुरहान दान न पूछने जाना बख्शाल खदा परेदा नंबर 2 दाल चूस दा परेदा दा दुएम जे शहीद बल्ले जो शहीद जंदे दे मर बहुत न दे मरी सब शहीद तो मरने आम मौत पशान मरना दे अवाले बरज़ख की जंदे दे पदी कब्र की हयात दुनियावी नश्त दा दोबारा दे वो शहीद मय्यतुन वो शहीद मय्यतुन वो ये वाले को जो शहीद मय्यत चाहे शे वो इधर काफिर वाला तलसर खबर में का इबारत में मगना तलक सबर के तक दाटन में सामा दाटन वो शहीद मय्यतुन لأن المقتول मय्यत वो की लगा यार मक्की ميت باعتبار برزخ یا ميت اعتبار دنیا وضاحت وکړه تاسو شهدا اطلاق د موتا به دي مطلب می دا د مطلب می دا د مونږ چې د ميت اطلاق د په حیات برزخی یا په حیات دنیوي دوه ټوکر فاصله جواب ولې نه راکړي ځخر ورشي اوس دا چې دلته دی رنګ شمار حساب دلته چې شي دی کنه چې وشي ته مطلب چې دا واست مې یا ته مثال د دې څنګه بل تر کې جواب ها دی والشهيد ميت لأن المقتول ميت بأجل عند أهل السنة والجماعة السنة والجماعة بالنسبة لي والشهيد ميت أو جعل السنة والشهيد ميت معلومين كده جسوك والشهيد وحيدين وإذا السنة ندي أداء ورانك على علم حيد البرهاني خان نمبر 2 دیو یا بنی آدم والشهید میت اے بنی آدم شهید ور میت دے بعجله دی وجنا لأن غسل الميت تطهير له حتى تجوز الصلاة عليه بعد غسله دے ما کی پورا خبر عبارت راوړي خبر دغه دا چې شهید باندې اطلاق د میت کی دا میت ولی دغه دې باندې مزد جنازې کیږي او بیا ما پورا قضا میراث تقسیمېږي وغیرہ خان نمبر 3 ولا شك أن درجته كانت فوق درجة الشهداء إنما وصفهم بالحياة في حق أحكام الآخرة دیوجد حیات برابر داخل الدنيا من سنجد مفتي فريد تندقي دیوج مختوي مكج على ترى إلى قوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون دي آيات استدلال كي بحياة برداخل باندي وليس التحريف كي بحياة الدنيا باندي وأما في حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت سبحان الله في حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت من ته یو کافر والا پیش کا نه د پنځه والے خو د ما دار باندې پورا شي اوس مخکې خدا سوي نه چې جواب کما ته متوجه شمري سي اوس ما چې دا رقم جواب داو درکړی دا هغه کو وړاندې شک داده چې هر فرد بشر باندې مری سي
بیا به رسد پته نه لګي هر فرد بشر باندې ورود د موت بر حق دی دا د ما دعوی عمر دی ان شاء الله خپل دعوی یو شیخ ثابت ومنن دعوا نمبر 1 شیخ نمبر 1 دی او دا خو عام دی مونږ سره بیا په خندا شو دی وای لکه څه وایي اتفاق دی اتفاق نه دی ول اتفاق دی لکه څه دی كل نفس ذائقة الموت سورة الانبیاء دی هر نفس باندې ګور ورود د موت بر حق ته دا وشق داده كل شيء حالك الا وجهه آیت نمبر 3 كل نفس ذائقة الموت آیت نمبر 4 كل من عليها فان آیت نمبر 5 بیا كل نفس ذائقة الموت آل عمران ثم انكم بعد ذلك لميتون انك ميت وانهم ميتون الله يتوفى الانفس جمع رب اللام دين رسدا فإن مت فهم الخالدون ما تكونوا يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة اگر کا تاسو کلک مضبوط پڑے مرگ نبی امر شپر کے ہر فرد بشر مانی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم مرگ تخ مرگ سره ملاویږي دا 10 آیتونه په دې باندې دي هر فرد بشر باندې ورود د موت برابر دی اوس تخصیص بعد التعمیم کوما انبیاء باندې هم ورود د موت کیږي آیت نمبر 1 کم کنتم شهدا اذ حضر يعقوب الموت لفظ د موت او یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر فلما دلهم على موته